د یو بل د پاسه پراتی او سلور گواهان وګوري. یو صحابي وي د الله رسوله زما زنان سره به دا معامله سٹارټ و، زه به گواهانو پسې ګرځم. الله نبی اسلام تو فرمایل زستانه زیاد غیرتی او زمانه رب غیرتی دی. مطلب دا رب حکم دی، دا زمان نه دی. جناب سلور گواهان به پیش کې چې دیو بل د پاسه دوی پراته دي باقاعده. دغه سلور گواهان به بیا قاضي ته پیش کیږي، جج ته پیش کیږي. هغه جج به بیا د دوی پرتال کوي چې بھئی آیا دا کسان څه ګناهګار وغیره خو نه دي، دروغ خو نه وي، د هغې نه پس په بیا حد جاري کیږي. او په دغه سلور گواهانو کې اسلام سوی خبره خاموش که خاموش، تش په خبرو تش په دې پلانو ډنګرو باندې وجل نشته. ګوره دا زه تا ته بیا وایم یو پښتو ده یو اسلام دی. مونږ ګوره پښتو فالو کوو، اسلام نه. د اسلام حکم څه دی چې کله د یو بل د پاسه ګیر کړه الله بیا به یې څه کې، بیا به یې رجم کې، بیا به یې سنګسارې ولې به او چې ودونه یې کړي. ګورې دا نن سبا زما او ستا معامله دا پښتو ده. او بیا هم څه وایي اسلام ګټه پکې ده، خاموش شه، توبه وباسه، پرده پرې راواچوه. دا څلور ګواهانو به چې ته ګرځې دا ناممکنه ده که نه. اسلام څه و چې دوه کسان ویني که نه بس خاموشتیا پې اختیار کړه. الله یې ټول مسلمانان وساتي. دې کمنټو کې خلک وایي چې مولانا صاحب پتا باندې راشي بیا به پته ولګي. الله دې نه کړي مونږ ټول ته الله وساتي. دا مونږ باندې امراله زه هم دا پښتو بیا فالو کوم، خو دا حکم نه دی جناب، دا د اسلام حکم نه دی. یاد ساته دا زما ستا موجوده پښتو ده. اسلام سلور گواهان به پیش کوي او هغه گواهان چې د یو بل د پاسه لیدلي او هغه گواهان به بیا جج څه کوي، قاضي به بیا د هغې څه کوي، ریسرچ کوي چې آیا بھئی دا ګناهګار دی، د هغې نه پس په بیا څه کوي، حد جاري کوي. دا د هغه چا لپاره چې ودونه یې کړي او چې ودونه یې نه کړي الله د هغې بیا سل کوړي دي. رو دا زما حکم نه دی، نه دا زما دین اسلام دی، دا د قرآن حکم دی، د قرآن باقاعده آیاتونه دي او دا د نبی حکم دی، زما حکم نه دی. رو دا